د نن موضوع دا د تیرو ورځو کې تاسو ولیدلو چې کله د مارکای حق اولنۍ کلیزه لمانځل کېدله او په دې باندې ګران اردوونکو په اولني کال پوره کېدو باندې ټول پاکستان کې یو جشن ولې او په ټول پاکستان کې د کراچي بیا تر گوادر پوری او د غرنګل گوادر واخې بیا تر خیبر پوری بیا تر لاهور پوری بیا تر پنډي پوری نا ټول ملکی پرې څو ورځو کې د خلکو بې پناه ګڼ شمیر باندې ګڼ شمیر یعنې خلکو ډېر زیات تعدادو چې ریلیانې راووتلې جلوسونه راووتلو خلکو له پاک فوج سره د اظهار یکجهتي چې کومه ده دا وکړله او له دې سره سره اولنی کال پوره کېدو باندې د مارکای حق په دې باندې د خوشحالۍ اظهار چې کوم دی دا هم وکړلی نو بلوچستان کې څه صورتحال و بلوچستان کې تاسو ولیدلې ریلیانې راووتلې په دې هکله نن موږ خبره کوو موږ په سټوډیو کې موجوده را سره میلمه علاؤالدین خلجي صاحب سره علاؤالدین خلجي صاحب په دې باندې تاسو څه نظر دی چې وطنیار صاحب کور ودان په ډېر مهمه موضوع باندې دی نن دا پروګرام شي د مارکای حق وطنیار صاحب د مارکای حق اصل کی خبره ده د ډېر وخت سره د ازمیر ځوانان د ازمیر د پاکستان او د داسې د بلوچستان خلک خامخا څه سره پریشانه څه سره په تکلیف باندې د آس پاس د ملکو هم عمل دخل بیا دلته د افغانیان یا چې کم د داځي چې کم ریفیوجیز چې موږ ورته وایو یا چې کم موږ د داځي سچدي تلې نو په دام پریشانی اخته ولې لیکن چې کم ټیم دا مارکا حق وصولو نو د انسانانو جذبې نور راپورته کړلې ولې چې پاکستان فوج دا دونی په شایسته انداز باندې و انډیا ته و د هندوستان ته یو داسې جواب ورکړي ډېر زورور جواب ورکړي چې په هغه کې د دې خپل چې کم د غولو د ازمجوستي سیمه چې کومه ده خاص طور به ځوانان زره اخم نو ځوانانو دارنګه ځنګ یا د دارنګه حالات نه ویلدلی تر دې اول خو سی ولا شاید زما اوستا په ژوند کې ما وتل دلی وي لیکن چې دا اوس تازه ځوانان دي هغه ولیدل پړم هغه ولیدل او دا یو جذبه و دا راپورته سوال او دا خپل د ملک سره یو محبت یو مینه چې کم د خلکو په زړه کې رااله دا نور تازه سواله دا یو سلسله نو بیا چې دا یو کال د دې غتیر سو او دا اوله کلیزه ولا په دا کې د کم ځوانان یا د سیمې خلک او خاص طور باندې زناني د ګردو د دې اول چې کم سالګره ورته وای د جوړ کړله مطلب ته سوچ ولګاوه چې د جو بسونی سي در گوادر پوری جی بالکل چې غټ پروګرامونه وسولې چې په دې کې د ګورو غټ مرکزی پروګرام چې هغه په کوټ کې جی بالکل دا د سټیډیم د پولو ګراوند چې دا د ډکو او تر هغه اخره پوری د انسانان ناس ولې چې در کم ټیم پوری دا چې کم تقریبا دا ختم شوی نو د غرنګ ک په جوب کې راوخه د غرنګ ک په خوزدار کې راوخه د غرنګ ک په نور سیمو کې راوخه مطلب په نور ډیسټریکانو کې او بیا په گوادر کې دغه چې کوم انسانان چې خپل د کورو راووتل او د ملک سره د سیمې سره د خپل د افواج پاکستان سره چې کوم د مینې اظهار وکړي دا وختي نو سوي یا مې وختي نو ولدلې په دونی وخت کې چې څو د هر سړی په زړه کې د ملک سمینه موجوده ده هر وخت به یو آزاد وطن سمینه څوک بنه کوي هغه سبشتنه وکړي چې دا ټیم غلامي ژوند تیری دا ټیم زهیر دي د نور خلکو د نور ملکو د لاس لاندې دي د نور انسانانو د لاس لاندې دي نو دا آزاد وطن دا د الله شکر دی چې دا نعمت دی دا الله تعالی نعمت دی بالکل چې دا ومشته الله پاک په لاس را کړی دی او بیا دویم زموږ د دارګه افواج پاکستان را سره دي
چې د دا ځوانان د افواج د فوج ځوانان چې کم دي د دې چې کم کوششونه دي د دې چې کم دغه دی او بیا دا چې دا ټیم جنرال عاصم منیر صاحب د دې چې کم سټریټجی ده دا هم دستانو سايني ورده بالکل نو دا دونی په شایسته انداز د ازمېش د سیمې خلکو دا جوړ کړي که زه ته دا درته وایم چې زما خپل د کور ځوانان تقریبا د شپې د 12 بجو پورې په دغه مارکه حق په سلیبریشن او په دا باندې اخته او جنډې په لاس کې ولې او زه ته دا یو درته وکم چې زما بچی چې کم ټیم کور ته رالی د په لاس کې درېسلور جنډې وي نو ما ورته ما د درېسلور جنډې دي څنګه راخسته دي جی بالکل دا ویلې یو شی ماته ډیر زړه درد وکي چې یو جنډه خو زما د چې زما سره ولا دا دوه جنډې یا درې جنډې چې کم ولې دا انسانانو سره په لارې کې تسیسي ولې لوی دلی وی پرتی وی په روډ باندې زما زړه نو وکي چې دا جنډه ز په روډ پرتی جی بالکل نو د ځان سره واخصله زبردست دا ډیر ښه کار کوي دا ځوانانو دا په دا ځوانانو کې د دې قدر د ملک قدر د افواج پاکستان قدر دا نور پسې زیات سو جی بالکل نو دا یو خوندور سلسله ده چې دا ټیم مش باید چې دا ځوانان دا چې کوم زموږ د خاص تور باندې زخالي نارینه نشایم د الکان نشایم د زنانیم شي بالکل جی بالکل غلط ثابت کلی او دا ثابت کله چې پاکستان سے کم نه هغه د خپل ولس د حمایت په طاقت سره دشمن ته یو خلماته جواب سے کم نه هغه ورکولای شي نو تاسو علاؤالدین خلجی صاحب ولیدلو مارکای حق په دوران کې سیده انډیا کم غرور ولې کنه هغه راولوي دی رافل په شکل کې تیاری سکمې دی هغه راولوي دی چې تصور نو نوري تیاری راولوي دی بلکې پاکستان یو شی سکم وکړي هغه دا وکړي په انډیا کې په دفاعي تنصیباتو باندې او فوجي تنصیباتو باندې حمله وکړي سیویلین ځایونو باندې حمله نه وکړي یعنی عام خلکو باندې مدرسو باندې په دغه حمله نه وکړي لیکن بھارت د دې برعکس په سویلین آبادیانو باندې حمله وکړي بالکل وطنیار صاحب دا کته هغه ورځ دا هغه ورځ چې کوم فوټیج راوخی او ته وویني پاغه کې خو بھارت را ولاړ سلو چې د ازمش سیویلین آبادی ولا په آبادی کې د دې حمله وسولې او درده د مدرسې مساجد په دې باندې ګولې ولوېدلې په دا کې انسانان زخمی سولې او لیکن داغه باوجود انسانانو خپل کلی خپل کور نه پرېښوي هغه لمش د پاکستان سره ولاړیو مش د خپل سیمه نور پرېږدو او داغه باوجود پاکستان چې کوم جواب ورکي هغه دونه شایسته انداز باندې ورکي چې هغه ګرده د هغه چې کوم د دوی ارچیر کلو کنه د کوم جنگي تنصیبات ولې چې دوی به هغه ځای سره د حمله کولې یا چې کوم د دې حالاتو نو په هغه باندې دی حمله وکړلې او دا ثابت کوي چې مش د انسانانو مرګ نه غواړو عام انسانانو مش هغه ځای ټارګټو چې کوم ځای د خاصه دهشتګردي کې چې زبده ته دهشتګردي نو ورکوم چې دا بھارت دهشتګردي وکړه او دا دهشتګرد ملک دی جاریت دی ګرد عمر د جاریت کړی دی دا ول ورس چې د پاکستان جوړ شوی دی د ندی خوش او دا ول ورس په کشمیر کې کم حالات روان دي دونه دهشتګردانه سرګرمیان روان دي هغه سرګرمیان د نن سبا د انساني حقوق پامالي پکې کې روانه ده پرامانه ملک دی او هغه نه غواړي چې د امن تباسي او چې ارسو کې تباکی واغه تبا په مخ باندې ورزو او الله تبا جواب ورکو او داسې جواب ورکو چې د تبا خپل ځان ښکارا سي چې دای څو دی یو مش څونی بالکل یو ځان مننه علاؤالدین خلجی صاحب ډیر شایسته رونا سکه مدته واچول د مارکای حق د اول کال په
پوره کېدو باندې چې کوم سلیبریشن ولي موږ بالخصوص د عوام جذبه د عوام په جلوسونو کې په ریلیانو کې په تقریباتو کې په ډیر ګڼ شمیر سره شرکت چې کوم ولي د دې خبرې گواهی ولا چې د پاکستان ولس خپل وطن سره د خپل وطن له ادارو سره ډیره زیاته مینه کوي. ګران اوردونکو زو د یو بریک خواته